مالې چې هغه سړي ته د ارشاد خط ورکړه بیا دغسې کېږي که پرون موږ او تاسې یوه خبره کړې وه بناء علی انها لا نقائز لها طالبه درته مې ویلي وو چې بیرته دا قول ګرچې در اخیستی دی چې تصوراتو لره څه شی نشته دی خو لیکن شارح په بیرته رد کړي دا چا ویلي چې تصوراتو لره نقایض نشته نکتې ته پام دی تصوراتو لره څه شی نشته دی وایي که ته په دې قول باندې شي چې تصوراتو لره نقایض نشته دی نو د منطقیانو ډیر بنیادونه بړنګ کې د هغې ډیر قواعد به د منځه یوسي او هغه قواعد څه شی دي تاسو راځئ طالبانو دا منطقیان ملا صاحبان چې رالګېږي دوی یوه قاعده لري وایي نقیضینو د متساویینو کې به نسبت د مساوات وي دا د منطق یوه قاعده ده نقیضینو د چا کې کوم نسبت به وي نسبت د مساوات به وي هر کله چې دوی وایي چې په نقیضینو د متساویینو کې به نسبت د مساوات وي نو متساویین څه شی دي نو دا دوه خبرې خو تاسې کړې وې دوه کلیین دي او د دې یو کلی هم افراد دي او د دې بل کلی د دو کلیینو افراد دي د یو هم افراد شته دی او د بل کلی هم افراد شته دی دا یو کلی به د دې بل کلی په ټولو افرادو صادقېږي او دا بل کلی به د دې بل کلی په ټولو افرادو صادقېږي یو کلی به د بل کلی په ټولو افرادو صادقېږي او بل کلی به د بل کلی په ټولو افرادو صادقېږي او د دواړه طرف نه به صادقېږي قضیه موجبه کلیه یو طرف نه به هم قضیه موجبه کلیه وي او بل طرف نه به لکه په مابین د چا کې د ناطق او انسان کې موږ او تاسې یو نسبت د مساوات دی نو د طرفه قضیه موجبه کلیه صادقېږي کل انسان الا ناطق او کل ناطقین اوس دا طالب سره د دې نقیضین راواخله دوه کلیین دي او د دې دواړو په درمیان کې نسبت ته چاو مساوات د دې نقیضین راواخله د انسان نقیض څه شی دی او د ناطق نقیض څه شی دی لا انسان نو دوی دا قاعده لري چې په نقیضینو د متساویینو کې به هم نسبت د مساوات وي داسې تعبیر وکړه چې کل ناطقن لا ناطقن لا انسانونه وکل لا انساننا هر لا انسان لا ناطق دی او هر لا ناطق لا انسان دی لکه څنګه چې هر انسان ناطق او هر ناطق همدقسې هر لا ناطق لا انسان دی او هر لا انسان لا ناطق دی ځکه انسان او ناطق خو دواړه یو شی وه خو چې لا انسان دی که نو لا ناطق به هم نه وي او چې لا ناطق دی که طالبه نو څه شی به هم نه وي خو دا خبره دوی کله کوي دا چې دی وایي چې په نقیضینو د چا کې ده متساویینو کې به نسبت د چا وي د مساوات وي دا خبره دوی ځکه کوي چې کله دوی د دو کلیینو په منځ کې نسبتونه بیانوي او تاسو ویلي نسبت د چا دی هله کم نسبت ته سلور نسبتونه دي که نه مرقات شریف کې درته تېر دی نسبت ته چا دی هله زر زر وایي نسبت ته تباین ده او نسبت ته چا دی او عموم خصوصا ما ته وګورئ نسبت ته مساوات دي ته وایي چې د دو کلیینو په درمیان کې تصادق وي من الجانبین دو کلیین دی او دې کې تصادق د دواړو طرفونو نه وي یو کلی د بل کلی په ټولو افرادو صادقېږي او دا بل کلی د بل کلی په ټولو افرادو باندې صادقېږي اوس تاسو ته ما وویلې مثال هم دغه و صادقېږي پکې څه شی دو طرفه څه صادقېږي دویم طالبه څه شی دی نسبت د تباین دی نسبت د تباین چا ته ویلی کېږي الا یو کلی د بل کلی په هیڅ یو فرد باندې نه صادقېږي او بل کلی د بل کلی په هیڅ یو فرد باندې نه صادقېږي او په نسبت د تباین کې زموږ اوس تاسو مخې ته راځي دوه قضیې صالبې کلیې څه شی راځي نو داسې تعبیر وکړه چې لا شیء هله لا شیء هله من الانسان بحجر ولا شیء من الحجر دوانه طرف نه صالبه کلیه ده هیڅ یو شی د حجر نه انسان نه ده او هیڅ یو شی د انسان نه څه شی نه ده نو دې ته کوم نسبت وایي دریم طالبه نسبت څه شی دی د عموم خصوص مطلق دی یا د عموم خصوص من وجه دی عموم خصوص مطلق چا ته وایي عموم خصوص مطلق دی ته وایي
دوه کلیین دي طالبه، دا یو کلی به د دې بل کلی په ټولو افرادو باندې صادقیږي، خو لیکن دا بل کلی به د دې بل کلی په ټولو افرادو باندې نه صادقیږي. نو گویا کې دلته تفارق دی من جانبنا، د یو طرف نه جدایي ده. دوه کلیین دي، یو کلی د بل کلی او دا بل کلی د بل کلی په ټولو افرادو، دې ته ویلی کېږي نسبت د عموم خصوص مطلق. څه ورته وایي طالبه؟ او نسبت د عموم خصوص مطلق دا دی چې دا دوه مادې غواړي، یو ماده د اجتماع غواړي او بله ماده د اجتماع به پکې د اخص د طرف نه وي. د چا د طرف نه؟ او صادقیږي به قضیه موجبه کلیه، او ماده افتراق به پکې د اعم د طرف نه وي، او صادقیږي به قضیه سالبه جزیه. څه شی صادقیږي؟ او په دغه ځای کې طالبه چې موږ او تاسې دې ته نسبت د عموم خصوص مطلق وایو، عموم خو عموم دی او خصوص هم خصوص دی. دا مطلق څه معنا؟ مطلق دلته په معنا د کامل سره راځي، یعنی دا یو کې چې عموم دی نو په ده کې دا عموم کامل دی، او دا بل کې چې خصوص دی نو په ده کې دا خصوص کامل دی. وشوه؟ نو مثال د هغې به څنګه طالبه؟ موږ او تاسې وایو لکه حیوان او انسان، د دې دواړو په درمیان کې نسبت د چا دی؟ د عموم خصوص مطلق دی. حیوان اعم مطلق دی په دې معنا چې کامل مطلق دی ګوره، او انسان د ده په نسبت اخص مطلق دی. نو د اخص د طرفه قضیه موجبه کلیه صادقیږي. ته ووایې چې کل انسان هر انسان حیوان دی، موجبه کلیه نشوه. او د بل طرف نه ووایه چې بعض الحیوان لیس بانسان، بعضې حیوان انسان نه ده لکه فرس بل. دویم طالبه نسبت د عموم خصوص من وجه دی. څلورم او نسبت د عموم خصوص من وجه کې څه شی دی؟ دا درې مادې غواړي، یو ماده د اجتماع غواړي او دو ماده د افتراق غواړي. د یو طرف نه به ماده د افتراق وي، بل طرف نه به ماده د افتراق وي. او دې ته څه ویلی کېږي طالبه؟ دا عموم خصوص من وجه ورته ولي وي؟ ګوره هغه مخکني کې عموم و خصوص وو، خو عموم و خصوص کامل وه، او په دې ته چې وګورې نو من وجهن پکې عموم ښکاري، من وجهن پکې خصوص ښکاري. دا خصوص و عموم پکې څه شی دی؟ کامل نه دی. نو دا طالب عموم خصوص مطلقه من وجهن. مرجع د دې بیا کېږي چاته؟ صدق د سالبتین جزیتینو ته د جانبینو نه، د دو جانبینو نه به سالبتین جزیتین صادقیږي، او صدق د چا د موجبې جزیه ته په ماده د اجتماع کې. مثال به څنګه لکه حیوان او ابیض. څه شی طالبه؟ نو دا موجبه جزیه ده. ته ووایې چې بعض الحیوان ابیضون و بعض الابیض حیوانون، بعض الحیوان و بعض الابیض، هلکه بعضې حیوان ابیض ده لکه سپینه غوا راواخله، و بعض الابیض لیس بحیوانین لکه سپینه تیږه راواخله. نو دو موجبه جزیې شولې که نه؟ او د هغې بل طرف نه به صادقیږي څه شی طالبه؟ صالبې جزیې، مادې د افتراق، د یو د طرف نه هم او د بل د طرف نه هم. نو داسې تعبیر وکړه ماده د افتراق کې چې بعض الابیض لیس بحیوانین، صالبه جزیه شوه که نه؟ او دی بل طرف نه تعبیر وکړو بعض الحیوان لیس بابیض، بعضې ابیض حیوان ده هغه مخکنی ماده د اجتماع، بعضې حیوان ابیض ده ماده د اجتماع. سالبتین جزیتین، بعض الابیض لیس بحیوان صادقه ده، بعض الابیض لیس بحیوان دام صادقه ده. هلکه بعضې حیوان څه شی ده؟ ابیض نه ده لکه تور غویه، او بعضې ابیض حیوان نه ده لکه څه شی طالبه؟ نو دا هغه مادې د چا شولې؟ د اجتماع شو. چې کله مو دا څلور نسبتونه وپېژندل طالبه ځان دې ځای ته راشئ، قانون ته ګورئ. قانون ته منطقیان وایي چې دوه کلیین دي عینین وي او د هغې په منځ کې نسبت د مساوات وي، نو نقیضینو کې به هم نسبت د مساوات وي. دوه کلیین وي او عینین وي، څه شی وي؟ او د دوی په منځ کې نسبت ده، نو نقیضینو کې به هم نسبت ته چا وي؟ د مساوات وي. کله چې مو دا خبره وپېژندله، ولی وایي که چېرته نقیضینو کې نسبت د مساوات را نشي، نو دا عدم د مساوات مستلزم دی چا لره؟ نقیضینو کې چې نسبت د مساوات را نغی، د ده د عدم مستلزم دی عدم د چا لره؟ د مساوات لره. گویا کې هغې په منځ کې سره دا نسبت نشته دی. مثال به څنګه؟ ګوره طالبه، تا دا دوه کلیین عینین فرض کړي وه، او دوه دې ورته څه شی فرض کړه؟ نقیضین.
دی وی که په نقیضینو کې نسبت ته مساوات را نشي نو په عینینو کې به هم نسبت ته مساوات را نشي نو لازم به شي خلاف مفروض. ولې؟ ځکه تا دا خبره فرض کړې وه چې د دو عینینو په منځ کې به نسبت ته چا وي د مساوات. او دا ډېر مسایل د منطق چې را څرخېږي دا په چا را څرخېږي؟ په خلاف مفروض باندې چې یو شی فرض کړي دغې مخالفت به نه کوي. بیا خلاف مفروض د دوی په نسبت باندې غټ جرم دی طالبه. نو چې کله مو دا خبره ذهن کې یاده کړله نو اوس راشي انسان دی او ناطق دی عینین دي. نو په خوا د دخول د سلب نه چې څلور باندې نه وي داخل شوی نو دا عینین دي. انسان او ناطق دواړه عینین نه دي سره، خو انسان ناطق دی او ناطق څه شی دی؟ او دې کې نسبت ته مساوات دی. نو نقیضینو کې به هم نسبت ته مساوات وي. نو نقیض د انسان خو څه شی و؟ نقیض د انسان څه شی و طالبه؟ او نقیض د حیوان څه شی و؟ ناطق څه شی و؟ لا ناطق و. نو اوس د انسان د افرادو چې څومره دي په دې به ناطق صادقېږي. د ناطق چې څومره افراد دي په هغې به انسان صادقېږي. د لا ناطق چې څومره افراد دي په هغې باندې به لا انسان صادقېږي. او د لا انسان چې څومره افراد دي په هغې به څه صادقېږي؟ لا ناطق صادقېږي. ولې؟ که چېرته په افرادو د لا ناطق لا انسان صادق نشي نو دکې چې مساوات رانغی نو مساوات په چا کې نه وي؟ په عینینو کې به هم نه وي. او سره د دې نه چې د هغې په منځ کې موږ فرض کړی څه شی؟ نسبت ته مساوات. نو لازم بشي طالب ارتفاع د نقیضینو. ارتفاع د نقیضینو دا باطله ده. لکه مثلا ته یو شی راولګي تا لافت لا انسان فرض کړه نو دا به خامخا څه شی وي طالبه؟ لا ناطق وي. او که لا ناطق دې فرض کړه نو خامخا لا انسان به وي. نو چې کله په دې خبره باندې ممازغه خلاص شول او په دې باندې ورسېدلی نو په عینینو کې نسبت د مساوات، نقیضینو کې به هم نسبت ته مساوات وي. خو دا هله جوړېږي چې مفرداتو لره نقایض وي. نو انسان مفرد نه دی، لا انسان مفرد نه دی. منطقیان چې دا قاعده وي چې په مابین د عینینو کې نسبت د مساوات وي نو په نقیضینو کې به هم نسبت د مساوات وي. دا مسله د نقیضینو د مساوات وي هغه کوم وخت ذکر کوي؟ هغه وخت ذکر کوي چې ته خو یو ځل ومنې که نه چې د مفرداتو لره نقایض شته دی. انسان مفرد دی که نه؟ او دې طرف ته زید هم مفرد دی نو د دې به نقیض وي. نو کله چې انسان دی مثلا ناطق دی، انسان هم مفرد دی او ناطق هم څه شی دی؟ مفرد دی. د دې په منځ کې چې مساوات وي وي نو په نقیضینو کې به مساوات وي. دا نقیضینو کې مساوات کله راځي؟ او ته چې وایې چې دا تعریف چاته شامل دی؟ ولې تصورات ایزن بناء علی انها لا نقایض لها. بنا په دې چې دې لره نقایض نشته. تاسو ته مو ویلي چې علم د مفرداتو د تصور دا مفردات دي که نه؟ او ته چې دې لره نقایض نشته دی نو د منطقیانو دا یوه قاعده دې د منځه ویوړله، نقصان دې جوړ کړه که نه؟ دویم یوه قاعده منطقیان بله وایي. منطقیان د عکس نقیض قایل دي طالبه. عکس نقیض تاسو ته دا خبر هم د منطق په کتابونو کې راځي. یو ګوره عکس اصل دی او دویم طالبه عکس نقیض دی. عکس اصل او عکس اصل چاته وي او عکس نقیض چاته وي؟ عکس اصل دې ته وي دا په قضایاو کې راځي. قضیه کې طالبه یوه موضوع وي او بله پکې څه شی وي؟ محمول. او ته راولګېږي طالبه په دې کې عکس وکړي. عکس په څه طریقه؟ جعل الموضوع محمولا اوله والمحمول محمول موضوع کې او موضوع څه شی کې؟ محمول کې. دې ته دوی څه شی وایي؟ نو عین موضوع تویسی چاته؟ د محمول ځای او عین محمول تویسی د چاته؟ د موضوع ځای ته. نو دې ته څه ویلی کېږي طالبه؟ عکس اصل ورته وایي. څه ورته وایي؟ خو دې کې بیا شرط طالبه بقا د صدق ده. دا عکس به هغه دوران کې صحیح وي چې مخکې قضیه و نو قضیه خو صادقه وه، و چې ته رالګېږي عکس دې وکړه نو په عکس کې هم شرط دا دی چې قضیه به صادقه پاتې کېږي. لہذا که د عکس نه بعد قضیه صادقه نه پاتې کېدله د عکس بیا صحیح نه دی. مثال به دغې په خارج کې څنګه طالبه موږ او تاسې وایو که نه؟ یو خبره موږ او تاسو ذکر کړې ده. تاسې دا خبره کوئ قضیه د موجبه کلیه. قضیه د څه شی؟ نو دوی وایي عکس د موجبي کلیې موجبي کلیې ته نه کېږي. عکس د چا؟ بلکې عکس د موجبي کلیې به موجبي جزیې ته کېږي. عکس د موجبي کلیې عکس د موجبي کلیې به موجبي جزیې ته کېږي. عکس د موجبي کلیې موجبي کلیې ته ولې نه کېږي؟ لامل شرط مونږ دا وویلې چې په عکس کې به عکس اصل کې ګوره بقا د چا شرط ده؟ د صدق شرط ده.
چې اصل قضیه صادقه و نو عکس به هم څه شی وي او که موږ او تاسې عکس د موجبي کلي ته وکړو نو ټیک ده په ځینو صورتونو کې به راشي صدق خو په ځینو صورتونو کې صدق نه راځي. مثال به څنګه یې طالبه لکه مثلا موږ او تاسې وایي کل انسان حیوانون دا کومه قضیه ده؟ کل انسان حیوانون څه شی ده؟ نو ته اوس دې کې عکس اصل وکړه کل انسان کې انسان موضوع ده او حیوانون څه شی دی؟ محمول دی. ته دې کې عکس وکړه موضوع د محمول ځای ته یوسه او محمول د چا ځای ته راوړه نو تعبیر وکړه چې کل حیوان انسانون. دا قضیه صادقه ده که کاذبه؟ هر حیوان خو انسان نه وي که نه بلکې هر انسان څه شی وي؟ هغه حیوان وي. هر انسان څه شی وي؟ گر چې کله ناکله داسې کېږي په بعضو صورتونو کې به دا قضیه صادق هم راشي عکس خو په ټولو صورتونو کې نه راځي. نو ځکه دوی وایي چې عکس د موجبي کلي لکه صادقه چې راځي لکه کلو انسان ناطقون قضیه موجبه کلیه ده که نه او عکس یې چاته وکړه عکس اصل یې وکړه ووایي چې کلو ناطقین انسانو عکس صحیح ده صدق شته خو په ټولو صورتونو کې خو صدق نه راځي لکه دا مخکنی مثال تاسو ته ما ویل په بعضې صورتونو کې به قضیه موجبه کلیه صادق وي او په بعضو کې به صادقه نه وي. او بل صورت ته راشه دا یوه مسله شوله. نو چې اوس ته راغللې عکس د موجبي کلیې د موجبي جزیې ته وکړه نو داسې به ووایه چې کل انسان حیوانون او بعض الحیوان انسانون بعض الحیوان اوس قضیه صادقه شوله. هر انسان حیوان ده او بعضې حیوان څه شی ده؟ قضیه صادقه. لکه بعضې حیوان به انسان نه وي لکه بل شی راواخله فرس او حمار راواخله دې ته عکس اصل وایي. عکس نقیض کې دوی اختلاف دی. یو عکس نقیض دی په اصطلاح د متقدمینو کې او بل په اصطلاح د متاخرینو کې دی. متاخرین وایي عکس نقیض دې ته وایي چې د موضوع نه ته واخلې نقیض د موضوع او د محمول نه واخلې نقیض د محمول او هغه نقیض د محمول موضوع کې او نقیض د موضوع څه شی کې محمول کې نو دی وخت کې به عکس نقیض د موجبي کلي موجبي کلیې ته راځي. ځکه دا هم څه شی دی صادق راځي. مثال ته وګوره عکس هم صادق راځي بقا د صدق په دې کې شرط ده لکه کل انسان حیوانون. نو طالبه ته راشه د انسان څه شی راواخله نقیض راواخله لا انسان او د حیوان څه شی راواخله نقیض راواخله چې لا حیوان دی. نو دلته خو دغه مخکې اصل کې کل انسان حیوانون کې انسان موضوع او حیوانون محمول و نقیض راواخله ووایه چې کل انساننا کل لا انسان دا نقیض دی که نه لا انسان او د لا حیوان نقیض دی. نو تعبیر داسې وکړه ګورئ لا انسان او د حیوان نقیض لا حیوان دی نو دا لا حیوان به موضوع کې مخکې څه شی و دلته اصل کې محمول ده اوس یې چاته وي څه نقیض موضوع کا او به وایي چې کل لا حیوان لا انسانون هغه اصل دپاره چې کوم نقیض و د موضوع هغه محمول کې دلته ووایي چې کل لا حیوان لا انسانون نو دا صادقه ده. ولې ځکه چې لا حیوان چې څومره افراد د لا انسان دي په دې ټولو باندې طالبه څه شی کېږي صادقېږي. دا په نس د چا باندې وه متاخرینو باندې و عکس نقیض. متقدمین عکس نقیض دې ته وایي چې نقیض د محمول به موضوع کې او عین موضوع به ورته محمول کې که قضیه موجبه نو حرف سلب ور باندې داخل کې نو انسان مثلا موضوع ده او حیوان څه شی محمول نو محمول نقیض به راواخلې لا حیوان به راواخلې دا به موضوع کې نو لا به ور باندې داخل کې حرف سلب ور باندې داخل کې داسې به ووایي چې لیس کل لا حیوان انسانون نه دی هر لا حیوان نه دی هر لا حیوان انسان. نو ته اوس وګورئ انسان دې په خپل حالت باندې پرېښوده او د چا نه د محمول نه دې نقیض راواخسته او دغه محمول دې موضوع کړله او موضوع دې بیرته ویوړله څه شی دې نه جوړ کړه محمول دې ته څه ویلی کېږي عکس نقیض ویلی کېږي. دا مسله د چا د طالبه دا هم د منطقیانو ده. منطقیان د عکس نقیض قایل دي صحیح شوه. اوس دغه مسله هغه وخت کې ثابتېږي عکس اصل او عکس نقیض بنا ده په دې باندې چې مفرداتو لره نقایض وي. دغه انسان مفرد دی لا انسان مفرد دی خو چې ته په نقیض ورته قایل شې که نه اوس که ته په دې فکر باندې چې هلکه دا مفردات دي او نقیض نه لري نو دا قاعده د منطقیانو درسته راځي. منطقیان خو په خپلو کتابونو کې مستقل په عکس باندې باب لګي فصل لګي عکس ذکر کوي عکس اصل عکس نقیض مستوي وغیره دا شیان درته ذکر کوي. نو مسله د عکس بنا په دې ټکي باندې ده چې مفرداتو لره ته نقایض ثابت کړي او که بالفرض مفرداتو لره نقایض نه وي نو مسله د عکس دلته درسته ده. نو په دې اساس باندې چا چې دا خبره کړې ده چې بنا ان علی انها لا نقائض لها دا خبره د دوی څه شی دی